صاحبانو یو صاحب تیر دی دا اغنم دی علامہ خفاجی رحمت الله تعالی علیہ هغه یو کتاب لیکل دی نسیم الریاض په نوم باندې او دا کلم مړ دی المتوفى 1069 هجری دا صاحب یعنی 1069 تقریبا 99 سے 400 کال مخکې تیر دی هغه یو کتاب دی نسیم الریاض علامہ خفاجی رحمت الله تعالی علیہ ډیر خوندوره خبرې لیکلې د غوث پاک مبارک پشان کې هغه مبارک لیکلې دي علامہ خفاجی سے وی چې د حضور مبارک معجزه داوا دا په حدیثو کې مشته د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم دا هغه معجزه داوا چې ټول عمر د پیغمبر علی السلام په بدن او په کپړو باندې مچ نه ویناست ولی زکه مچ دا په ګندشي باندې کینی او حضور مبارک ذات پاک او معطر دی د حضور مبارک ذات پاک او مطهر دی د حضور مبارک ذات پاک او مقدس دی ټول عمر د حضور مبارک چې په کپړو په بدن باندې مچ نه ویناس علامہ خفاجی لیکلی دي او بیا لاندې څه لیکلی و چې دا د حضور علی السلام مبارک معجزه وا دا هغه معجزه وا خو بیا لیکي چې د حضور مبارک په امت کې یو صاحب تیر دی په اولیاءو کې چې هغه نوم دی شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی دا د مبارک کرامتو چې په ټول عمر باندې د غوث پاک مبارک نه په بدن باندې او نه په کپړو باندې په ټول عمر مچ نه دی ناز دی مبارک صاحبانو دی وجنا دا څوک دی دا چا لیکلی علامہ خفاجی لیکلی او دا داسې شخصیت دی چې دا شرح د شفا شریف قاضی عیاض مالکی رحمت الله دا ډیر لوی دا خبره دا هغه چا په ذهن او په سینو کې راځي چې چا ذهن او سینې کولاو وي په محبت باندې رنگي په علم باندې رنگي دا د بندپوزي او د بندغوګا او د بندسترګي انسان باطن ته دا خبره نه کوزږي دا خو علم والا خبري دا خو تصوف والا خبري دا خو ډیر خلک بڅوي قسم دی دا کرامت د غوث پاک رضی الله عنه په لکاو کرامتونو کې یو کرامت ته چې کومار ته بیان کړ چې ټول عمر مچ او بیا دام فرمایي وی چې دا نه چې دا کپڑے به د غوث پاک سے په بدن باندې وي علامہ خفاجی کی رحمت الله تعالی علیہ چې د غوث پاک سے کپڑے بچا وینځلې او په ترناو باندې به ولا وچولې په ترناو باندې وی چې تر لمدې دونا تر اوچېدو پورې با په ترناو په کپړو باندې هم په ټول عمر باندې مچ نه ناز نه مبارک فرمایي هغه ته پته ده چې دا پاک دی دا پاک ځای دی مچ دا په ګنده ځای باندې کینی او سه پاک مبارک بدنم پاک دی دا کپڑے هم پاک دي دا خدای پاک هغه تقسیم دی چې چاله خدای شان ور کوي او چې چاله خدای کمال ور کوي دا ګوره یاد لري چرته په زړه کې هم داسې خبره را نشي او دا لوی صاحبانو دا خبره لیکلي